بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي پرون سبق کې منګه د اجوف قاعده ویلې وي نو د اجوف یو څلور پنځه قاعده منګه بل اوس ویلې وي او سو پرون وي د اجوف یو ټول نه لاولې قاعده قال با و متحرک و یا متحرک ما قبل لري مفتوی و یا بالغ سره بدلو او دې قانون لپاره سو شرایط دي چا سونه لیکلي چا سونه لیکلي بس لنډه قاعده ده بیا اجتماعي ساګې موږ ویلو على حده او على غیر حده لا على حده کوم دا درې صورتونه او على حده کوم دا چې په دا بدوان حالتونو کې برقرار پاتې کولای کېږي اجتماعي ساګې على غیر حده و صورتونه او څلور حکمونه موږ ویلو که په حالت د وقف کې نو او لولنې ساګین په مده یا نو تصغیر نو غردو بیا که چرته لولنې ساګین په واو د جمع یا میم د جمع نو ضمه ورکو او کا من جره پس روک راغلو او دیم لام تعریف هو حرکت د فتح ورکو دین علاوه باقي صورتونه کې با کسره ورکو بیا موږ قلنا قرنا بیان ولا قانون په یو دی ویلو چې واو او یا متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي واو یا بالغ سره بل شي الف د لقای ساکن د وجه غردیدلې او بیا دا فاعل می ته حرکت د فتح ورکو په هغه صورت کې چې کله په باندې فتح یا ضمه راغلي اگر په باندې کسره او یا مطلقاً نو بیا موږ فاعل می له حرکت د کسره ورکو د تخفیف نه بیان ولا قاعده ویل کیږي بیا موږ بل قاعده ویلې وا کله بیع ولا چې هغه کلمه چې د فعل په باندې راغلي وا او مکسور وی واو یا واو یا په دغه کلمې مقابله کې راغلي مکسوري ما قبل ته مضمومي په دوه طریقو سره ویل کیږي یو ته ویل کیږي نقلي حرکت بل ته ویل کیږي حذف حرکت بل قاعده موږ پرون سبق کې چې بیا موږ دا خو بلوتنه قاعده وي پرون سبق کې موږ قاعده ویلې و دا یقول يبيع قاعده يقال وباء قاعده هر هغه وی چې متحرک وي مقبل د ډیر فیسی ساکن وي د واو یا حرکت په مقابل ته نقل کول واجب دي بیا وګورو کدا په واو باندې ضمه یا کسره راغلي وا په واو یا باندې ضمه یا کسره نو په خپل حل به پریدو او په یا واو او یا باندې فتح راغلي و نقل کول د حرکت نو رسو په الف سره بدلو لکه یقول اصل کې یقولو يبيع اصل کې يبيعو يخاف بازل کې يخوفو او يقال بازل کې يقولو يباع بازل کې يبيعو بل قاعده موږ قائل باعل ویلو کله چې د الف د اسم فاعل رسو او یا رشي او په فعل کې تعلیل شوی نو دغه یا په همزه سره بدلول واجب دي بیا موږ چې درې صورتونه دي چې پای کوه مفتوحات ما قبل د مکسوري په سره بدلی په همزه سره او یا سره بدلول واجب دي نمبر 1 هر هغه مصدر چې پای کې واو مفتوح ما قبل د مکسور راغلی په فعل کې تعلیل شوی وي دغه ما با منګه په سره بدلول په یا مفتوح سره بدلول واجب دي لکه قیام چې دا مصدر د قام شي نو قیام چې په اصل کې قوامونو او هر هغه جمع چې پای کې واو راغلی مفتوح وي ما قبل ته مکسور وي نو که په واحد کې د واو د ساکن وو نو بیا هم په یا سره بدلول واجب دي لکه حیاض چې په اصل کې حواز نو چې دا جمع د حوض نه اګه په مفرد کې تعلیل شوی نو بیا به هم د واو په یا سره بدلول لکه جواد نجیاد چې دا جمع د جیدون د چې په کې تعلیل شوی دی بیا قوائل او بیا یو قاعده مونږ ویلو چې کله د الف اسم فاعل نو واو یا اصلي راشي دا واو یا په همزه سره بدلول واجب د خوشر ولدار چې د الف مفاعل نو رسو مخکبه هم واو او یا راغلي لکه قواویل او بیايعو قاجي بیا ویلو جيد سید القانون چې هر واو یا چې په یو کلمه کې راشي لولنه ساکن به متحرک وي واو په سره بدلول او د یا په کې ادغام کول واجب دي لکه جيدون چې بس جيدون او سيدون چې بس سيدون کلمه عامه لکه حقیقتا یو کلمه یو حکم یو کلمه حقیقتا یو کلمه مثال جيد سید او دا حکم یو کلمه مثال لکه مسلمو یا چې بس مسلمون یو او بیا مسلمویه او مسلمیه بیا موږ بیزون مبین ولا قاعده ویلو چې هر هغه دغه کله یو کلمه د فعل جمع فعل د جمع په وزن می یا په فعل صفتی کې راغلی یا د ثلاثی مجرد او د اجوف د مفعول راغلی او یا ساکن ما قبل د مضموم ما قبل ضمه په کسر سره بدلول واجب دي لکه دغه بویز النبیز او د حیکا نحیک او د مبيوع دغه خبره بیا موږ ویلو چې هغه الف چې د عین کلمې مقابله کې راشي په اصل کې د واو یا نه بدل راغلی وي نو دغه واو کې جمع کله موږ جمع جوړو یا تذکر جوړو نو په خپل اصلي حالت کې راوړو کوا په الف سره بدل شو جو دغه تسنیه او د جمع او د تصغیر په کې په سره بدلو لکه بابون چې بس کې بوابونو نو بویبون او ابوابون او نابون چې بس نه یبون نو یبون او انیابون بیا قوی نو قاعده ولا چې هر هغه چې د مفت فعل په ځای باندې راغلی وي نو دغه کې دا واو په سره بدلول جایز دي لکه قوی قول چې بس قوی او لم یکو چې کان یکون فی فعل مضارع کې چې کله د جسم د وجه ساکن شي تخفیف د لپاره د نون حذف کول چې دا جائز دي لکه لم یکن سے لم یکو
او ادورون ولا قاعده موږ مخکې ویلو چې کله واو مضمون یو د کلمې په منځ کې راشي دا به همزه سره بدلول دا جایز دي چې لکه په دې باندې پوښښ تاسو دا ویلو کنه نور خو به سنو کنه ها نور به زو ها نور به کوم نوخه دغه دی قاعده دي اوس موږ دې څه کو کنه چې موږ بازو او دغه قاعده به وایو وسو څه قاعده د ناقص قاعده به موږ وایو او د ناقص څه ویل اوس دلته یو قاعده ته ځاو ګوره ما که ته ماته خدای پاک راکی زرته زره ماته ملو شنو لکه کار به موږ رواني ها په دې پوه شئ تاسو خانانو ها بیا دا لګا نه چې ناقص څه ویل کېږي ناقصو چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی وي د لام کلمې مقابله کې حرف علت راغلی دې ته څه ویل کېږي ناقص ویل کېږي څه ورته وایي ناقص ورته وایي بیا د ناقص هم درې قسمونه دي ځکه چې حرف علت درې قسمونه دي د ناقص هم څو قسمونه راځي درې کم دي ناقص واوي ناقص یائی ناقص الفی ها بیا په دې کې دا ناقص واوي څه ته وایي چې لام کلمې مقابله کې حرف علت سره راغلی وي واو راغلی وي نو دې ته څه ویل کېږي ناقص واوي او که چرته حرف علت یا راغلی وي نو څه ورته وایي ناقص یا ورته وایي او که دغه کنه ناقص الفی پکې نه راځي ناقص الفی پکې ول نه راځي د دې هم حق وجه ده کوم چې موږ په اجوف کې ویلو چې په دې باب کې د چې په دې کې هم دا واو یا د الف چې راغلی کنه دا بیا د واو نه بدل راغلی او یا بدل یا نه بدل راغلی په دې کې هم د چې کنه په ناقصو کې چې کومه کلمه دا په اثر راغلی وي د واو او یا نه بدل راغلی پوه شو د الف چې د همیشه پر سره بدل راغلی د واو او یا نه بدل راغلی بیا په دې کې تاسو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دغه نه کله د الف چې نه د واو نه بدل راغلی نو دا د الف په صورت کې لیکل کېږي څه په صورت کې لیکل کېږي د الف په صورت کې او چې کله د یا نه بدل راغلی نو بیا د یا په صورت کې لیکل کېږي لکه موږ وی عصوا اوس موږ دا کوته صفه کو بولو ایوا عصوا چې دا دغه ته ویل کېږي همسا ته ویل کېږي نو دا عصوا په اصل کې عصوا سو عصوا نو دا موږ چې لیکو نو په عین صاد او الف بلیکو صحیح ده او کچرتا دا د یا نه بدل راغلو نو بیا موږ عصای لیکو لکه دعا ده کنه دعا په اصل کې سو دعوا نو هغه په الف سره لیکم که په یا سره په الف سره بلیکو نو موږ ته څنګه بدلېږي چې دا ناقص واوی دی او که ناقص یی دی ورته چې واو یا متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي کنه نو واو یا په الف سره بدله او بدله بری کو خبره نشته نه پوه شئ خو بیا به موږ څنګه معلومو چې دا کم یو دغه ده کله یا په شکل کې لیکل شو جدا به ناقصي یایي او کله واو په شکل کې لیکل شو جدا به سي ناقصي واوي دا خبر تاسو دې تکړه ها الف چې د لام کلمې مقابله کې چې الف راغلی وي نو دا به همیشه یا به د واو نه بدل راغلی وي یا به د سره بدل راغلی د یا نه بدل راغلی وي بیا با کله واو نه بدل راغلی نو بس سره بلی کېږي او الف سره او کله یا نه بدل راغلی نو بس سره بلی کېږي په یا سره بلی کېږي په دې خبره باندې څه پوه شولې ها نو دا ناقص چې دي کنه دا یو څو قاعده دي خو یو قاعده به ځل غوړم چې هغه په دې ابو تعلیم صرف کې نشته ده او ابدي نور کتابونو کې ها وشول ده صحیح شو نو په ناقص په قاعدو کې اولنې قاعده هغه دا دعاء بكاء ولا قاعده دعاء بكاء ولا ورن ما تاسو په سبق کې دا خبره کړې و چې روړی د شلې چې کله ته ناقص قاعده یاده یا ته چې دا دغه قاعده ته د اجوف نو دا قاعده نوم طلب کار چې درځي او دا غي نه بعد چې طلب کار چې تعالی دې سره راځي اصل لذي نو دعاء اصل له دعاون سره دعاء او د بكاء اصل له بكايون ها د دعاء اصل سره دعاون او د بكاء اصل سره بكايون ها قاعده دا چې هر هغه واو او یا هر هغه واو او یا چې دا دغه په اخره کې راشي
د اسم په اخره کې راشي د الف زائده نو ورسو هر هغه واو او یا چې د الف زائده نو ورسو راشي اسانه خبره ده هر هغه واو او یا چې د الف زائده نو ورسو راشي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي دلته ګوره واو او یا د الف زائده نه کنه نه دعاء وزن فعال نو الف کې زائد شو کنه زائد څه ته وایي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل هم کې مقابله کې نه راغله نو دا ګرانه قاعده ده هر هغه واو او یا چې دا الف زائده نو ورسو راشي نو دا په حمزه سره بدلول واجب دي دعاء نو بس جوړ شي دعاء او د بکاون قال ما د دعاء کوا د دعاء په اصل کې دعاونو څه پاتې کې دعاون بل قاعده دا اسانه لګ ګران دا څنګه وا هر هغه واو او یا چې د الف زائده نه رستو واقع شي نو دا واو او یا ها دیمه قاعده دعیه او داعیه ولا قاعده دعیه او داعیه ولا دا څنګه دا هر هغه واو چې هغه هر هغه واو چې مفتوح وي هر هغه واو چې متحرک وي دا هر هغه واو چې متحرک وي د لام کلمې مقابله کې راغلي او ما قبل ته مکسور وي هر هغه واو چې متحرک وي د لام کلمې په مقابله کې راغلي وي ما قبل ته مکسور وي نو دا واو په یا سره بدلول واجب دي لکه دعیه اصل کې سو دعیبه داعیه په اصل کې داعیوه سو بدله نو واو راغلی او د لام کلمې مقابله کې ما قبل ته مکسور ده او دا واو وسه سره بدلوما په سره کم قاعده ده دعیه والا او داعیه بس شي داعیه دا یو قاعده چې کنه دا په دغه کې نشته په تعلیم مصرف کې نشته خو ضروري قاعده ده دې قاعده ته ویل کېږي نه هو والا قاعده او دا ندی په شان دي دا نه هو والا قاعده دې سره کنه چې هر هغه یا چې مفتوح وي هر هغه یا چې مفتوح وي ما قبل د مضموم وي هر هغه چې مفتوح وي ما قبل د مضموم وي هر هغه چې مفتوح وي ما قبل د مضموم وي دا یا په سره بدلول سری واجب دي نه هو قاعده وته ملګي رموا وال قاعده ورته ملګي دا قاعده تاسو ته بیانو مونږه چې دا په دای کې په ګردانونو کې چلیدلی دا په ګردانونو کې چلیدلی دا او دای کې لګوس دا نه ينهو ګردان چې مونږ وایو کنه نه ينهو نو دا باز لګو نه هو ينهو نو ال دې کې وته وای چې لکه نه هو دا قاعده خو به ما چرته دی ویلې چې لګي دا و د کم قاعده د وجنه په بدل شوی دی واښو به باندې نو دا قاعده ده چې هر هغه یا چې مفتوح وي او ما قبل د مضموم وي دا یا په ضمیر سره بدلول واجب دي دا یا په واو سره بدلول واجب دي الګه پوښښ به باندې پوښښ الګه هغه امیر صاحب راغله نه راغله ته خدمت ته وته سبق نه وته جو بیا زه چې خدمت ته کوه هغه امیر صاحب را نه بیا لکه چې پوکه تور دو ویلو صحیح ده سونه ذات پیلږي چې تاسو چې وڅ کې بیا سوال جواب وکړئ صحیح ده صحیح ده تاسو په دې خبره باندې پوه شئ نه هو ولا قاعده تاسو ذهن کې رااله څنګه قاعده ده هر هغه یا چې مفتوح وي او دا لام کلمې مقابله کې راشي ما قبل ته مضموم وي دا یا هم کو څه بدلو او سره الګه پوښو به معنی مخکې به ان شاء الله موږ له پرې دا چې موږ وایو کنه گردانی نو دغه سیغو نو بیا به موږ لدا کار راکې دا بل قاعده نه يدعو يرمي والا نو دا يدعو يرمي والا قاعده په دې طریقه باندې زو تکي نو تاسو ته ان شاء الله که تاسو په اوله کې نو آینده کال به تاسو د خیر سره چل موسیقه وای نو بای کې به تاسو لکار هم درکې او اوس په دې کې یو سلور 15 قاعده به کوم رانه نوځي ګوره ورته د يدعو يرمي قاعده درې صورتونه دي د يدعو يرمي قاعده څو صورتونه دي درې صورتونه دي دغه غوره هر هغه واو او یا چې د لام کلمې په مقابله کې راشي هر هغه واو او یا چې د لام کلمې مقابله کې راشي دغه واو او یا مضمومي یا مکسوري مضمومي یا مضمومي هر هغه واو او یا چې د لام کلمې مقابله کې راشي مضمومي یا مکسوري او ما قبل ته ضمه یا کسره غلي وي دغه واو یا بساکن کو سبای کو لګه د يدعو بعض الرسو
يدعو او يرمي باصل کې يرميو یا واو یا راغلی کنه د لام کلمو قبل کې ما قبل ته ضمیر لګي یا مضمون نه ما قبل د کسره ده کنه نو دا ساکن کول واجب دي سبق يدعو او دا بس يرمي صحیح ولا ها هله په دې پوه شوي دا آسانه ده کنه په یو کلمه کې واو او یا راغلی هغه مضموم دي یا مکسور دي ما قبل ته ضمیر کسره ده نو دا واو یا به منګه ساکن کو دی وګوره کافي ته مګوره کتاب ته مګوره دیمه یې صدا ده چې هر هغه واو چې مضموم وي ما قبل ته هم ضم وي او رسو ته واوي واوي ما قبل ته ضم وي او رسو ته واوي یا راغلی وي مخکې ته کسره او رسو ته یاوي پوښوي دسه يدعون مثال بیات کوي يدعون او ترميين هر هغه واو دغه وګوره مته هر هغه واو چې مضموم دی کنه نه ما قبل ته ضمه او رستو ته واو ده یا هر هغه یا چې مخکې ته مکسور وي مخکې ته کسره او رستو ته یاوي نو په دې صورت کې با دا واو مضموم او یا مکسور دا به موږ ساکن کوو واو مضموم او یا مکسور با موږ ساکن کوو نو دا به دې شي يدعون او دا به شي ترمينا وز التقاء ساکنه نه لګنا دا ولنه تو ورته نو دا بس شي يدعون او دا دیم بس شي ترمينا پدې کې دا يدعو يرمي ولا قاعده هم چلول شي لکه نو واو یا چې مضمومي ما قبل د مکسور وي نو واو یا واو راغله زمانه ما قبل کسر دا ساکن کا يدعو يرمي د وجه نه بدل پوه شو به معنی ها درې مې صدا دا چې هر هغه واو چې مضمومي هر هغه واو چې مضمومي ما قبل ته کسروي د سې د دې لپاره به تاسو ته مثال نه ده ترمي یونا او تدعوینا دې ته اوس وګوره فکر ورته وکړئ تاسو په خپل قاعده یاد شي دغه وګوره هر هغه یا چې مضموم وي ما قبل ته کسره او رستو ته واو وي یعنی هر هغه یا چې مضموم وي د کسره او د واو په منځ کې راشي د کسره او د څه په منځ کې راشي د واو په منځ یا هر هغه کسره هر هغه واو چې د ضمه او د یا په منځ کې راشي هر هغه واو چې د ضمه او د یا به منځ کې راشي د واو یا حرکت به ما قبل ته نقل کوم د واو یا حرکت ما قبل ته اوس ګوره چې حرکت می نقل کو بیا ما خو نور کار کوم د دې حرکت ما قبل ته نقل کو نو د دې شو خو دې ویل نه شمه پوه شوي د څه شو کنه او د دې حرکت چې ما قبل ته نقل کم درې واو د عین ته نقل کما نو دا به دې شي د څه بشي دا هم نه ویل کیږي پوه شو به باندې اوس په ګورو مونږه چې یا راغلی دا ساکنه ده مظهره ده او د باب افتعال لفظ میم مقابله کې نه راغلی ما قبل ته ضمه ده نو دا یا په سره بدل کې په واو سره نو سبا شي ترمون وس التقاء ساکنه نو راغله او له تو ورته شو ترمون شو صحیح ولا وس دا ته د څه شوی دی کنه وس واو ده ساکن ده مظهر ده ما قبل کسره ده دا واو وس سره بدلوما پیا سره نو دا بس ما تدعين چې دا بدل کو دو ساکنه نه لاله به مدد وګورځو سب شي تدعين کله کا پوښښ به معنی وس ګوره بعضی کسان دغه استادانی او هغه د قاعده حلقې د دې حلقې چې يرميونه د دا یا واقع شولا د سیو د اومنس کې د حرکت ما قبل په دې کې نقل کی اوس په دې کې وای چې دا یا موږ حذف کړه يرمون ته ډایرکټ روک شو ترمون ته ډایرکټ روک شو دا یې حذف کړی دا خو یا ته ولې حذف کې دی و چې زیر التقاء سګین د حذف کومه او التقاء سګین خو تاسو پیژنې کنه چې علا غیر حده نو بای کې به حرف کله حذف کیږي چې کله به اولنې ساکن سوي او مد خو دې ته و چې یا نه ما قبل کسره راغلی وي بدل کې ما قبل کسره شته نو دې کې دا کوم د سره مد دینو پوښوي نو باج کسان هغه شارټ کټ استعمالي چې دا ترميون نه کنه ترميون د یا حرکت ما قبل د نقل کې کنه نه دی قاعده وجنه بیا دې کې یا حذف کې جوړ ترمون شو او دې کې واو حذف کې جوړ تدعين شو دې په اسانه کې له نو هم مزي وي قاعده به چلے ځان په کې نه جوړه التقاء سګین د وجنه ورده التقاء سګین د وجنه خو به حاله ورده چې کله په کې ولنه مد وي اجل ولنه مد نه ویني ته په څنګه ورده
په دې خبره باندې پوه شو تاسو لکه په دې خبره باندې پوه شو اوس په دې کتاب کې دا قاعده لیکلې ده خو په سلورو قاعدو کې لیکل ده وسو کې لیکل ده په سلورو کې لکه دا يدعو قاعده دې سری لیکل چې یا هر هغه واو چې مضموم یا مقصود د لام کلمې مقابله کې راځي ماقبل د مضمومي دا غي ساکن کول ضروري دا خوش وکنه بل قاعده به کې لیکل ده يرمي القاضي هر هغه چې مضموم یا مکسور وي د لام کلمې مقابله کې راشي ماقبل د مکسور نو هغه ساکن کول کېږي لکه يرمين يرميو يرميون يرمي او د القاضيون قاضي صحیح شو نه درېمه قاعده دې سری لیکل چې هر کلمه چې کله په کلمه کې د واو جمع نه مخکې کسره راشي دا کسره په ضمیر سره بدلول واجب دي چې دا واو چې واو په یا سره بدل نشي لکه دعونا دعيون دعونا دعيون دعيوان دعو او داعون سي داعون سي داعون او داعون نه دا څه ډایرکټ نه جوړیږي ګوره دا جوړېله آسان کار وو اوس پتا ستو وېما او تدعینا قاعده جب किसी کلمہ میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے ضمہ ہے تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدلنا دا شی ګران کړه ده او دا طریقه چې تاسو یې ذکر لګا نه چې یې تو یې به قاعده موږ څو صورتونو بیانو پدری صورتونو نمبر 1 صورت سره کله چې واو او یا د لام کلمې مقابله کې راشي مضموم یا مکسوري ما قبل ته هم ضمہ او کسر وي مندا هم کو سره بدلو پیا سره بدلو په دې باندې پوه شئ ها دا وشو لګا نه دوی مدادا چې هر هغه واو چې هر هغه چې لام کلمې مقابله کې ما قبل ته ضمه او رسو ته واو وي دی غوړې په کتاب کې نشته کنه هر هغه واو چې مضمومي مخکې ته ضمه او رسو ته واو وي یا هر هغه یا چې مکسور وي مخکې ته کسره او رسو ته یا وي نو دا واو او یا به منګه ساګین کو او دا واو او یا به التقای ساګین د وجنه ورزو لکه پوه شئ ها نو دا يدعون چې فاصل کې يدعون نو واو منګه ساکن کو يدعون شو واو التقاء ساکن نو جن يدعون او ترمینه بعد ترمینه او ترمینه صحیح شو لا درېمه قاعده هر هغه یا چې هر هغه چې مضمومي ما قبل ته کسره او رسوت واوي ما قبل ته کسره او رسوت واوي یا هر هغه واو چې مکسور وي مخکې ته زما او رسوت واوي نه دې واو او یا حرکت په ما قبل ته نقل کو دا واو حرکت ته ما قبل ته نقل کو کنه نه د شو اوس ویلېږي نو اوس د آیات د کم قاعده د وجنه په سره بدل کړه د یو سره قاعده او د لقای سره د وجنه دا وګورځو صحیح شو لا بیا تدعوینا د واو حرکت ما قبل عین ته نقل کړ شو نو زه خو نه شم ملګری ته ویل شو ته وایا ویل شي نو دا واو منګه د کم قاعده د وجنه په سره بدل کو د میعاد القاعده تدعین شو د لقای سره د وجنه تدعین شو هغه پوه شو به معنی دا بیا دي ودل کې چې دا کوم مثالونه لیکلي دي چې دعو په اصل کې دعویبو سو په اصل کې دعویبو وزل کې به کوم قاعده چلو اول به کوم قاعده چلیږي اولنې قاعده موږ څه دمه هر هغه چې واقع شي د هر هغه چې د لام کلمې مقابله کې راځي ما قبل د مکسور په سره بدل شي نو څه بشي دعي یو څه شو اوس ګوره دې دا چې تاسو کو ګراندا دې لګې ټمبمو ار ټول ارس سي برابرېږي هغه یا چې واقع شي د کسری او د و ممنس کې د حرکت ما قبل تنقل کوا څنګه شو وې شو خو ویلې شمنونو نشي ویلې واښوي وسیار لاله ما قبل د مضموم دی د یو سره قاعده د وجنه په یا هم کو سره بل کو څه بشي دعو التقاء ساکنان نغلل او نه به مدد وګورځو څه شو دعو وانه شو بری باندې دعیا دعو دعیو پاسل کې وو سو پاسل کې دعیو الګه پوه شو بری باندې ها بل مثال چې دلی کله دعونا پاسل کې سو داعیونا سو پاسل کې داعیونا سو پاسل کې داعیونا لاول خو دغه دعیه ولا قاعده د ودینه واو مضموم ده او ما قبل د مکسور ده دا واو راغله د لام کلمې مقابله کې ما قبل د کسره ده واو وسط بل کما پیا سره څه بشي داعی یونا داعی وزغه قاعده دی ویلې ده هر هغه یا چې د لام کلمې مقابله کې ما قبل د کسره او رسوتي واوي ما قبل د کسره او رسوتي صحیح واوي د یا حرکت ما قبل د نقل کو واو د یا حرکت ما قبل د نقل کو څه شوې ویلې شي ها نشي ویل کنه بیا ورسره څه پستاله کې د یو سره قاعده د وجنه موږ دا یا پس سره بدل کړل په یو سره نو څه شو التقاء ساکن د وجنه وګورځو څه شو دا غونه
لکه پوهیږي کنه دا یدعو يرمي چې تا په دې طریقه باندې ذکر لګا نه اوس چې په دې بل کلاس کې تاسو ته ګرځاو نو ما تاسو ته دې مذهب ورته معلوم شي او که دغه دې نو وځو ته کړي جو بیا به په دې نور کې پتا غلطي غلطي کې کله به یو څه کله بل څه دا به یاد شي یو قاعده به بل وي بیا بس ته یو مون پرون ویلا ها یا دا دغه ولا يدعى ولا قاعده يدعى ولا قاعده اسانه ده هر هغه واو چې په اصل کې په دریم ځای کې واقع دا اصل نه مراد څه چي ده د ماضی اولنی څنګه د ماضی اولنی څنګه هر هغه واو چې په اصل کې په دریم ځای کې واقع وي او بیا دې دریم ځای نه اخوشي څلورم ځای کې راشي په پنځم کې راشي په شپږم کې راشي نو دا واو په یسره بدلول واجب دي دا واو په یسره بدلول واجب دي لکه يدعى دعوه ده کنه دعوه د دې چې زمازي جوړو ما مضارع نه يدعو کنه سمشي يدعو د يدعون جزاء مجهول جوړو منو سمشي يدعو سشو يدعو فوشوي نو واو دلته په اصل کې بدریم ځای کې وو اصل نه مراد ماضی لولنی څه کړه نو اصل کې بدریم ځای کې وو بیا څلورم ځای ته وړېدو نو دا واو په سره بدل کما پیا سره سمشي یدو عایو وس یا متعلق د مقام مفتوح په سره بدلوا یدعا نو کستا په ځین کې دا خبره نه راځي نو زبر ته پکوا چوم کنه چې لکه په یدعو کې واو متحرک ته او ما قبل مفتوح ده ډایرکټ د قال بعد او جن په الف سره بدل کا کنه واښوي دا واو ته ولې په سره بدله چې دل کوم ته چې یا متحرک ته ما قبل مفتوح ده یاري په سره بدل کړه نو دغه قال بعد ولا شرط خلل کوم موجود ده چې واو متحرک ته ما قبل مفتوح ده دغه په الف سره بدل کې بدل کا نه کنه ګوره په قران مجید ته مونږ وکتل قران مجید کې څنګه ده وهو يدعى الى الاسلام وهو يدعى الى الاسلام نو په قران مجید کې د څه لیکل شوی دی د څه نه لیکل شوی او ما تاسو په لاول کې خبره کړله چې واو کله د الف نه بدل راشي نو دا الف په صورت کې لیکلږي کله د یا نه بدل راشي دا په څه صورت کې لیکلږي وایا کې نو په قران مجید کې يدعى لیکل شوی دی نو ځکه دغه په دغه سره بدلو ما په الف سره بدلو ما په لاول به یا سره بدلو ما به په الف سره بدلو ما پوه شئ هغه پوه شو به باندې کله چې ډایرکټ ته په واو سره بدل کې واو په الف سره بدل کې نو يدعى به جوړ شي خو د قران نه خلاف وکي امون خو د خپل دغه چې دنه سونه سره ونه ورته د قران مطابق قران خو دې برابر هم سره د خپل برابر او هغه په دې باندې پوه شوي قران مجید نه غلطي کی زمونږ د سبق به غلطي پوره ده دا ها بس دا پنځه قاعده ګوډي واړوي بیا ان شاء الله مخکې خبره اتر کوم صحیح ده زه شابه واړوي زه تاسو ترتیب ده تاسو